السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه هم ستاسو ورور ستاسو ملګری امیر خان. امید لرم چې ټول به روغ جوړ. څنګه چې تاسو ته پته ده د یخنۍ موسم شروع شو او هر یو کس د خپل ځان لپاره د خپلو ماشومانو لپاره د ضرورت څیزونه اخلي لکه بوټان، بنین وغیره کوم چې د یخنۍ په موسم کې پکارېږي. تاسو ته ښه معلومه ده چې په هر علاقه کې داسې خلک وي څوک چې د خپلو ماشومانو لپاره د خپل ځان لپاره دا څیزونه نشي اخیستی، یعنې د خپلو ماشومانو لپاره بوټان، بنین، څادر وغیره هغه نشي اخیستی. د هغې وسې نه وي چې دغه څیزونه د خپلو ماشومانو لپاره واخلي. نو پکار ده چې موږ د خپلو ماشومانو لپاره څه اخلو چې د دغې ماشومانو لپاره هم هغه واخلو. چې د خپل ماشوم لپاره په 1000 روپۍ په 800 یو څیز اخلو، بوټان اخلو په 1000 روپۍ باندې بوټان اخلو. نو پکار ده چې په 200-300 روپۍ باندې د دغې ماشوم لپاره هم د چا چې وس نه کېږي د دغې ماشوم لپاره هم بوټان واخلو. د دغې لپاره په 200-300 روپۍ څادر واخلو، په 100 روپۍ باندې د جورابې د دغې ماشومانو لپاره واخلو، ځکه چې د دغې ماشومانو هم یخني کېږي. زما په خپله دا کوشش دی چې زه د خپله جیبه کوم چې زموږ په علاقه کې داسې ماشومان دي چې د هغو وس نه کېږي، نو د هغو لپاره زه په خپله دا څیزونه به زه اخلم. زما دا کوشش دی چې د خپل جیب نه به زه د دغې خلکو د دغې ماشومانو هغه مدد کوم. که تاسو ما سره په دې کې مدد کول غواړئ، دغې ماشومانو سره مدد کول غواړئ، نو په سکرین باندې به تاسو ته د واتساپ نمبر ښکاري، په دغې باندې تاسو ما سره رابطه کولی شئ. څه قسمه تعاون تاسو ما سره کول غواړئ، د دغې ماشومانو سره کول غواړئ، نو په دغې واتساپ نمبر باندې تاسو ما سره رابطه وکړئ. یو شارټ پیغام و، ډېره مننه کوم چې تاسو واورېدو، او په آخره کې یو ځل بیا هم وایم چې د خپل ځان سره سره د نورو هم هغه خیال وساتئ. ډېره مننه. د لوی الله په امان.